بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خاجي بقى پرون سبق کې منګه لول ګور ټول نه لول خو منګه کلمه ویلا کلمه بیا منګه وی چې د کلمې تعریف لفظ او زیال معنا مفردن مفردین مفردون. د کلمې درې قسمونه دي، اسم ده، فعل ده، حرف ده. وجه د اثر بغیر چې کلمه به خالی نه یا په خپل معنا باندې دلالت کوي یا بنه کوي. په خپل معنا باندې بغیر د زم د کلمې نه بغیر د یو ځګیدو د بلې کلمې نه دلالت نه کوي، جو حرف ده. او که په خپل معنا باندې په خپل دلالت کوو نو بیا ورته فعل خالی نه وي، یا بغیر درو زمانونو زمانه نه مونږ لګي یا بغیر مونږ لګي. که درو زمانونو بغیر زمانه مونږ لګیدل نو فعل له او کنه مونږ لګیدل نو اسم ده. دا به د قصیده سبق هر روزانه به یادول غواړي چې ټول سبق خلاصه ته په 2 منټه کې ویلې شي. دا اخره پورې به کتاب سره ان شاء الله. بیا دا چې موږ د اسم جدا تعریف وکړو چې اسم کلمې ته وایي چې په خپل معنا باندې بذات خود دلالت کوي او د درو زمانونو په زمانه نه لکه رجلون او علمون. بیا موږ ویلو چې علامات د اسم یو دی چې خبر مخبران هو جوړېدل، یعنی دینه خبر ورکول صحیح دي. ادا د اسم علامت کړه چې دا خبر ورکولېږي حکم لګولېږي په ذات باندې او ذات نه مګر اسم وي. وهم د اسم علامه ویل و چې اضافت ویلېږي کون الشیء مضافا بتقدیر حرف الجر، یو څه بل ته نسبت شوی په تقدیر د حرف جر سره. دا د اسم علامه ده چې اضافت راځي د پر تعریف تخصیص او د تخفیف او دا څه نه مګر په اسم کې موجود وي. بیا ویل می تعریف د اسم علامه ده چې دا په معرفه والے د کې معرفه والے نه راځي مګر په اسم کې راځي. په دې کې موږ اختلاف ویلو چې حرف تعریف څه شی دی. بیا موږ ویلو چې د کلمې په اخره کې جر راتل د اسم علامه ده چې دا اثر د حرف جر او حرف جر نه راغلي مګر په اسم باندې. بیا موږ ویلو تنوین د اسم علامه ده چې تنوین چې څومره قسمونه دا خاص د اسم سره سیوا د تنوین ترنم نه. تسنیه او جمع د اسم علامه ده چې دا په تعدد دلالت کوي او فعل کې تعدد نه بغیر په اسم کې وي. صفت دا د اسم علامه ده چې صفت دا په زائد معنی باندې دلالت کوي او زائد معنی نه مګر په اسم کې وي. تصغیر دا د اسم علامه ده، د اسم علامه ده چې دا په وړوکوالي باندې په شفقت باندې په حقارت باندې دلالت کوي، دا خبرې نه مګر په اسم کې وي. انځاب ما بل ویلو چې ندا دا د اسم علامه ده چې دا اثر د حرف ندا ده او حرف ندا نه داخليږي مګر په اسم باندې داخليږي. واښوي بیا موږ دا خبره کړې و چې اسم ته اسم ولي وای. نو بدی کې د بصریین او د کوفیین اختلاف وو. بصریین وای چې اسم دا ماخوذ دی د سیمون، ولکه تا ته څنګه پته ده چې اسم ماخوذ دی د سیمون؟ نو وای چې د اسم تصغیر سمی راځي، د اسم تصغیر سره راځي سمی راځي او سمی په اصل کې و سمیون. نو بیا ته څنګه جوړ شو جید سید قانون د سمیون د سمیون جوړ شو. نو چې د اصل د تصغیر چې دا سمیون راغی د تصغیر په ذریعہ سره یو څه خپل اصل دی. نو موږ د تصغیر په ذریعہ سره پته ولګیدا چې په دې ماده سین میم واو ده او په اسمون کې خو حمزه سین میم دي. نو موږ ته پته ولګی چې دې ماده اصل کې سین میم واو او خلاف القياس دا واو چې نه حذف شوی دی په عوض کې په شروع کې نه حمزه راوړل شوی دا. پوښوي دا اسم بیا اسم د اسمون نه ځکه ماخوذ دی چې اسمون معنی د بلندی څه چلې سوې ده زیتنګ ده دی خوښه دغه ټیپای ورکا د سیمون د ټیپای ورکا استاد ډاکټر صاحب. د سیمون معنی دا بلندی. نو اسم د اسم زکوي چې د خپل قسیمینو باندې په خپل وو قسمونو باندې په فعل او په حرف باندې بلند اوچته الګا څنګه په اوچته. نو د دې په اوچته کنه چې دا اسم نه دا مسند او مسند له دواړه واقع کیږي. د دې په اوچته چې دا اسم مسند او مسند له دواړه واقع کیږي. فعل صرف مسند واقع کیږي، مسند له واقع کیږي، او حرف نه مسند واقع کیږي نه مسند له. بل دا چې دا اسم په خپل قسیمینو باندې اوچت څه کوي چې د دوو اسمونو نه جمله جوړیږي خو د دوو فعلونو جمله نه جوړیږي. لکه پرون ما تاسو زید قائمون، نو زید می سم ده او قائمون می سم ده جمله ورکړی دا خو د دوو فعلونو نه جوړیږي. نو ځکه دا په خپل قسیمینو باندې اوچت او دې ته د سیمون نه ځکه ماخوذ ده. پوښوي ویم د بصری د کوفیینو مسلک دا دی چې دا د وسمون نه ماخوذ ده. د سره ماخوذ ده د وسمون نه ماخوذ ده. او بیا د اسمون د څنګه جوړ شوی دی د اعیده وشاق قاعده د وجنه دغه حمزه چې واو په حمزه سره بل شوی دا اسمون د جوړ شوی دی. ندی معنی په بنیاد باندې اسم د اسم څخه وجه اسم معنی علامه ده
او اسم په خپل معنی باندې علامه وي د دې وجه نه دی ته اسم وي خو د مصنف رحمت الله علیه ته د بصرینو مذهب غورو جدا وي چې لکه د رسمونه ماخوذ له وسم نه ماخوذ ځکه چې هغه وي چې لکه د دې وجه نه چې دا اسم د اسم ځکه وي چې دا په خپل معنی باندې علامه ده څنګه چې اسم په خپل معنی باندې علامه وي دغه شان د فعل او حرف په خپل معنی باندې علامه وي نو بیا غي ته اسم نه وي لہذا دا قول کمزور دی لکه په دې خبره باندې پوه شئ تاسو ها په دې خبره باندې پوه شئ ها مخکې وایي کنه چې د فعل وزن نه اخوا د فعل تعریف کوي وحد الفعل یو کس عبارت وای ضرب منډه باندې پچغه باندې وای حد الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى كضرب يضرب علامته أين صح الأخبار اخبار به باب فعل لا عنه إخبار به لا عنه ٹھیک ته زر واتصال السماء البارزة المرفوعة نحو ضربت ونون التأكيد دو تسنير ونون التأكيد نقول هذه خواص الفعل ومعنى الإخبار به ٹھیک ته بس دا وعلى وحد الفعل د دې نه د فعل تعریف کوي د فعل تعریف تاسو په پښتو کې خدای ذکر لري چې دا فعل حرکه کلمې ته ویل کېږي چې په خپل معنی باندې بذات خود دلالت کوي بذات خود مطلب دا دی چې په خپل معنی ورکول کې د بل کلمې په وسکېدو ته محتاج نه وي د خپل معنی ورکول کې چاته محتاج نه وي او د دریو زمانو نه په زمانہ مونږ لګيږي دا خبره یاد ده کنه دغه په عربی کې واسه پاکستان میں وحد الفعل تعریف د فعل حد او تعریف حد او محدود دا یو شی دی محدود معرف کلمه تدل على معنى في نفسها فعل دا هغه کلمه ده چې دلالت کوي په خپل معنی باندې دا چې معنی فی نفسها چې د دې په ذات کې موجود ده یعنی په خپل معنی باندې په خپل دلالت کوي په خپل معنی باندې په دلالت کولو کې چاته محتاج نه نه دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى چې دغه دلالت به مقترن وي په زمانه د دغه معنی سره یعنی په آسان الفاظو کې داره چې دغه معنی با په دریو زمانو کې په زمانہ سره پیوست وي لکه زم ضربا هغه یو کس وهل کړي وو نو بری کې د رشوي زمان دا یضربو هغه وهل کوي بری کې حال زمان دا او هغه وهل وکي دی کې مستقبل زمان دا او اضرب ته وهل وکا یعنی وس وکا وهل ورجو دا به حال ولا معنا پوښوي نو کلمه تدل على معنى في نفسها دلاله مقترنه بزمان ذلك المعنى هلکه یاد بچی دا وس بهر تعریف کې جنانه جنس او فصل وي نو تاسو په خپل باندې وای چې په دې کلمه کې جنس څه شری کلمه سره جنس ته ذکر د کلمې دریوڼ اقسام ته شامل دي تدل على معنى في نفسها چې په خپل معنی باندې په ذات خود راکې دا څه شری فصل اول دی سره فصل اول په دې سره د فعل د تعریف نه څه شی وته حرف وته سدي وته حرف ته ولي وته ځکه چې حرف په خپل معنی ورکول کې بل کلمې ته محتاج وي او دلاله مقترنه بزمان ذلك المعنى دا فصل ثاني دی سره فرې سره د سوته اسم وته ځکه اسم هم په خپل معنی باندې دلالت کوي او په اسم کې د دریو زمانونو زمانہ نه مونږ لګي هغه پوه شو به معنی د فعل تعریف بیان وي څنګه په عربی کې وایي کلمه تدل على معنى في دا په عربی کې یاد وای په عربی کې کلمه تدل على معنى في نفسها دلاله مقترنه بزمان ذلك المعنى وزدي فعل علامات دي نو ما کې دا خبره راځي لکه دا موږ د لول په وجه حاصل کې فعل خبره وکړه به تعریف وکړي او علامات به نو موږ وی چې په تعریف سره د اوسې وجودي ذهني راځي او په علامات سره وجودي خارجي راځي دا مخکې ویل شي کنه دا ټول خبرې مخکې ویل شي ان شاء الله وعلامته او علامات د اسم د فعل ان يصح الاخبار به چې صحیح خبر ورکول په هغه سره چې هغه په دې سره خبر ورکول څه وي صحیح وي لا عنه یعنی دا غي نه خبر ورکول صحیح نه مطلب دا دی چې دا مخبر به او دا محکوم به جوړې شي مسند جوړې شي محکوم به او مسند جوړې شي محکوم علیه نشي جوړې دي پوښوي دا مومان الاخبار به پر اخره کې لیکل لري ویلې دو ومان الاخبار به وی چې خبر ورکول پای سره صحیح دی خبره معنی سره ان يكون محكوما به چې دې په ذریعہ سره حکم لګولېږي چې دې په ذریعہ سره حکم لګولېږي متفعل اول له علامه سره
چې په دې سره خبر ورکول سوي صحیح وي. وس دا چې دا خبر ورکول په دې سره صحیح وي دا ولې د فعل علامه ده مخبر به کېدل دا ولې د فعل علامه ده مسند کېدل ولې د اسم علامه د فعل علامه ده وایي ځکه فعل چې دا حدث ته په حدثي باندې کې په عرض دا عرض دی عرض ویل کېږي قائم بالغیر دا عرض څه ویل کېږي قائم بالغیر دا لکه زه اوس مې زه وهل کوم نو زه ذات یم او دا وهل په ما پورې عرض دی چې لکه وهل په غیر د وهون کې نه کېږي خوړل بغیر د خوړون کې نه کېږي سکل بغیر د سکون کې نه کېږي نه کېږي دا عرض دی چې قائم بالغیر یعنی دا په بل چا باندې قائم وي خو شو به باندې نو فعل دا عرض وي او عرض نه وي مگر مسند به وي عرض نه وي مگر سوي مسند وي مسند یعنی د دې په ذریعه سره نسبت کول کېږي د دې په ذریعه سره نسبت کول کېږي لکه پوه شو به باندې لا عنه څه مطلب دی اي سيال اخبار به چې صحیح خبر ورکول په دې سره نه خبر ورکول دا غینا یعنی دا فعل مخبر به خو جوړ دی شي خو مخبر عنه نشي جوړ دی دا مخبر عنه سوي اسم وي سوي الله موږ کنه اي سيال اخبار عنه پوه شو به باندې ویم دا اسم علامه دخول قد جه مخبر به د فعل علامه ولدا مخبر به د فعل علامه ذکر چې دا فعل چې دا عرض وي دا او عرض نوي مگر مسند وي یعنی د بذریعه سره حکم لګول کېږي د بذریعه سره حکم لګول کېږي ودخول قد دویم د فعل علاماتو کې قد داخلي دي په کم کلمه باندې چې قد داخل شي نه به اسم علامه وي دا به اسم علامه ولي وي زکه چې قد په کله په کلمه باندې داخل شي نو دا قد د دریو معنی د پاره دي یا د تحقیق د پاره یا د تقلیل د پاره یا د تقریب د پاره تحقیق یو خبره ثابتول تقلیل د یو سیس کمول او بل مسوي تحقیق د پاره د تقلیل د پاره او د تقریب د پاره تقریب یعنی دا فعل د مخکینی زمانہ نږدې کول لکه ته قد ضرب زید زید دې وسوال کوي ماضی مطلق او پروس کول ولو کنه ماضی مطلق او ماضی قریب او ماضی بعید نو دا ماضی قریب کې موږ قد ضربو کنه وایي به باندې لکه ضرب معنا دا سړی وهل کړیو قد ضرب دې وسوال وکړو یا تحقیق د پاره قرآن مجید کې ذکر راځي قد يعلم الله المعوقين منكم فتحقیق سره الله پاک ته معلوم دي او کله کله د تقلیل په معنا باندې راځي لکه الکذوب قد يصدق چې دروغجن سره کله کله رښتیا وي دروغجن سره کله کله رښتیا وي نو قد د فعل علامه ولدا ځکه قد د تقلیل لپاره راځي یا د تحقیق لپاره راځي او یا د تقریب لپاره راځي او دا درې وړه معنی دا تحقیق تقلیل او دا نه مونږ لګيږي مگر پس کې مونږ لګيږي فعل کې مونږ لګيږي نو دا ځکه د فعل علامه ده یلګه پوه شو به معنی یلګه پوه شوي قد ولد فعل علامه ده ذکر سره پر راځي تحقیق تقلیل او دا درې وړه معنی په چا کوم لګي فعل کې دریم نمبر والسين والسوف سین چې نه دا سین او سوف دا هم دغه لپاره راځي د فعل علامه ده ځکه چې دا سین د استقبال قریب لپاره راځي او سوف د استقبال بعید لپاره راځي سین سره لپاره راځي استقبال قریب او سوف او استقبال یعنی اتلون کې زمانه نه مونږ لګيږي مگر په فعل کې زمانه نه مونږ لګيږي مگر په څه کې په فعل کې جوړ دي و چې نه پرې سین او سوف د استقبال لپاره راځي نو ذکر د فعل علامه ده او بیا په سین او په سوف کې فرق سره چې سین د استقبال قریب لپاره راځي او سوف لکه تاسو د ترجمه چې وسوایې کنه کله هرګز سيعلمون سمانه کوي زرد جدو بس شي نو لا زرد معنی چې تاسو کوئ دا سین کوئ هغه پوه شو به معنی سین او سوف د اسم على فعل علامه ده ولې ځکه سین او سوف دواړه د استقبال لپاره راځي او استقبال نه مگر سوي زمانہ او زمانہ په چا کې مونږ لګي په فعل کې پس کې مونږ لګي بیا په سین او په سوف کې فرق سره سین د استقبال قریب د لپاره راځي او سوف د استقبال ټیک شو پوه شو به معنی والجزم او دا جزم د کلمې په اخره کې جزم راتلل د کلمې په اخره کې دلته هم دا جزم راتلل د دخول په معنی د لحوق باندې ده ځکه جزم په اخره کې راځي په اوله کې نه راځي
نو جزم راتلل د کلمې په اخره کې جزم سکون ته ویل کېږي په پښتو کې په آسان لفظونو کې جزم سکون ته وایي یا د جزم چې د حالت جزمي مختلف حالتونه دي چې یا خو سکون وي یا به حرف علت حذف کول وي یا به نون عربي حذف کول ان شاء الله د اسم معرب کې بیا وایو نو جزم دا فعل علامه ده جزم د فعل علامه ولدا ځکه جزم اثر د حرف جازم دی ځکه جزم اثر د سره د حرف جازم حروف جازمه نه داخليږي مگر په فعل باندې حروف جازمه نه داخليږي مگر په څه باندې په فعل باندې حروف جازمه سوري پنځه کم دي دا وکي شعر و شعر ان ولم لما ولا امر لا نہیں نیز پنج حرف جازمه جازما مرفوع لرا چې دا ان د لم د لما ده او لام امر د ولای دا حروف جازمه دي او دا حروف جازمه په فعل باندې داخليږي بل والتصريف الى الماضي والتصريف الى الماضي والمضارع او اوړېدل ماضي او مضارع ته یعنی گردان کېدل گردان تصریف گردان اوړېدل گردان ته ویلېږي چې کله د یو کلمه ماضي راتلل یا مضارع راتلل دا هم د فعل علامه ده ځکه چې ماضي دا هم زمانه ده او مضارع هم زمانه ده او زمانه نه وي مگر بس کې وي په فعل کې نو د فعل علامه ماضي او مضارع ته اوړېدل او ماضي او مضارع ته اوړېدل یا داغي گردان کېدل دا ولې د اسم علامه ده ځکه دا ولې د فعل علامه ده ځکه چې دا زمانه او زمانه نه مگر بس کې وي په فعل کې وکونه امرا ونهيا او دیو کلمې امر او نهي کېدل دا هم د فعل علامه ده د کلمې امر او نهي کېدل دا هم د فعل علامه ده دا ولې د فعل علامه ده ځکه چې امر دا د طلب فعل لپاره دی په امر کې طلب فعل وي یعنی د فعل غوښتنه بږي وهل وک خړل وک اسکل وک سبق وایا پوه شئ او دا نهي د طلب ترک فعل لپاره راځي یعنی ترک فعل بږي طلب کیږي وهل مکوا خړل مکوا ها مدرسې ته مرزا پوهیږئ به دې باندې نو دا په دوانو کې په امر کې او په نهي کې دوانه طلبي په دوانو کې فرق سره چې امر د طلب فعل لپاره دی او نهي د طلب ترک فعل لپاره دی طلب دا معنی نه وي مگر په فعل کې وي د طلب دا معنی نه وي مگر په څه کې یعنی غوښتنه د فعل کې غوښتنه د څه کې د فعل کې جو ځکه دا د فعل علامه ده لکه پوه شئ د فعل بل علامه امر کېدل او نهي کېدل د فعل دا علامه ولې دي امر او نهي د فعل علامه ولې دي امر او نهي د فعل علامه ته کې دي دوانه د طلب د پاره دي بیا دوانو کې فرق سره چې امر د طلب فعل د پاره دي امر په ځای سره طلب د فعل کیږي او د نهي په ځای سره طلب د ترک فعل کیږي او د طلب د معنی نه وي مگر په فعل کې مونږ لګي لکه پوهیږئ بل واتصال الضمائر البارز المرفوع بارزه المرفوعه او د یو کلمې سره ضمیر مرفوع بارز یو ځای کېدل متصل کېدل ضمیر به ان شاء الله باز برا رواني چې ضمیر ستوي ضمیر په معنی قلت اللام سره راځي او ضمیر آیت وي چې اسم ضمیر په ځای باندې اسم ظاهر په ځای باندې راځي بیا ضمیر په درې قسمه دی اول ضمیر مرفوع ضمیر منصوب ضمیر مجرور مرفوع په دوه قسمه دی ضمیر مرفوع متصل ضمیر مرفوع منفصل بیا را ضمیر مرفوع متصل په دوه قسمه دی یو ضمیر مرفوع متصل مستتر او یو بارز ضمیر مرفوع متصل مستتر هغه ته ویلېږي چې هغه ضمیر چې په ترکیب کې فاعل واقع کیږي د خپل ضمیر د خپل فاعل سره د خپل فعل سره یو ځای وي او موږ د ښکاری جدا بارز دی چې موږ د نه ښکاری جدا سره مستتر دی د فعل ماضی سوار لسیږي دي په سوار لسیږي کې په دوه سیږي کې ضمیر مرفوع متصل مستتر دی او په بار سیږي کې ضمیر سره بارز دی لکه په ضربه او په ضربت کې هوا په ضربه کې هوا او په ضربت کې هيا دا ضمیر مرفوع متصل مستتر دی بګي په ضربا کې الف په ضربو کې واو په ضربتا کې تا په ضربنا کې نه ضربتا کې تا تما تم تی تما تنا او تنا دا چې دا ټول ضمیر مرفوع متصل بارز دي د فعل مضارع سوار سیغو کې پناه سیغو کې ضمیر مرفوع متصل بارز دی او په پنځو سیغو کې ضمیر مرفوع متصل مستتر دی یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب په دې کې مستتر دی او په نورو کې بارز دی بیا دا چې په دې د پنځه چې مستتر دي نو په دې کې په دوو کې جایز الاستتار دی او په دریو کې واجب الاستتار دی
ان شاء الله الله برازي. نو د کلمې په اخره کې ضمیر مرفوع متصل بارز راتلل دا هم د فعل علامه ده. دا د فعل علامه ذکر چې دا ضمیر مرفوع همیشه لپاره دا فاعل وي او فاعل نه وي مگر دا غي سره خواته سوي فعل وي. یعنی دا ضمائر همیشه لپاره د فعل خواته وي. دا ضمائر همیشه لپاره د فعل خواته یعنی چې دا کله دا ضمائر راشي نو دې نه مخکې خامخا سره راغلي فعل براغلی سبب راغلی نو دا فعل علامه ده کنه چې دا همیشه لپاره د فعل سره سوي متصل وي یوځای وي. واتصال ضمائر البارزه المرفوعه او یوځای کېدل پیوس کېدل د ضمیر بارز مرفوع چې هغه په ترکیب کې فاعل واقع کیږي یا په مرفوعات مرفوعاتو کې څه واقع کیږي ان شاء الله راځي به باس وکاو. بارز ښکاروي لکه ضربتا تی تو لکه ضربتو نو دا زبر زیر پیش پکړل جو ضربت او ضربتو ټول بغیر راغله. د دې نه علاوه ضربتم ضربتونه ټول بغیر راغله ښا لکه پوښوي وتا التانیث ساکنه او د کلمې په اخره کې تای تانیث ساکنه راتلل یعنی چې تای تانیث راشي هغه ساکن وي. اوس که تای تانیث وګو ساکن نه و نو بیا د فعل علامه نه لکه ضاربتون تای تانیث بغیر راغله په اخره کې لیکن ساکن نه نو تای ساکن راتلل تای تانیث ساکن راتلل دا د فعل علامه ده. ځکه چې تای تانیث ساکن نه راځي مگر د دې د فعل سره د فاعل سره متصل وي د فعل سره سوي متصل وي لکه پوښ په دې معنی د فعل سره سوي متصل وي. ولکه ضربت ونون تاکید اصل کې نون مفرد ده نونین تثنیه ده خو کله چې اضافت شي د اضافت د وجینا نون د تثنیه حذف شوی ده نونی تاکید ده نونی تاکید نو دوانه نونونه تاکید نونی تاکید هغه ته ویل کېږي چې د فعل د مضبوطوالي لپاره راغلی او نون تاکید په دوه قسمه یو نون تاکید ثقيله ده یو نون تاکید خفيفه ده. لا يضربن نون تاکید ثقيله ده لا يضربن نون تاکید خفيفه ده. په دوانو کې فرق سره نو په نون تاکید ثقيله کې هغه تاکید سیوای او بنون تاکید خفیفه کې تاکید کمی. نون تاکید ثقيله د فعل مضارع ته 14 څخه راځي نون تاکید خفیفه د 8 څخه راځي ولی راځي نو دا خو د صرف کار دی تاسو به ویلی یا به وای ځان ان شاء الله پوه شو به معنی من خو بس دا وای چې دا فعل علامه دا ولې دا نو دا فعل علامه څنګه دا چې دا دوانه چری نو دا د تاکید لپاره راځي او د سره تاکید لپاره یعنی د حصول دا کم څه چې طلب کولېږي دا غي په حاصلولو کې تاکید پیدا کوي کم څه چې طلب کولېږي دا غي په دای کې سکه لکه مې خامخا ضرور هغه به وحال وکي نو اوس په وحالو کې تاکید پیدا کړي پوه شو به معنی خالي او دا د دې سره خاصه کې چې لکه دا امر او د مضارع د تاکید لپاره راځي او هغه مضارع چې کړه د تاکید او د طلب ولا معنی بګي فإن كل هذه خواص الفعل دا ټول خواص الفعل ومعنى الاخبار به د اخبار به چې په لاول کې ویل نه يكون محكوم به وز د دې پوری دا خبر زمونږ د شو کنه چې لکه خذ فعل پسوه موجب بیا به امدا ويسمى فعلا باسم اصله د دې نه وجه د دې نه وسو يسمى فعلا د دې نه دغه بیانې چې دی فعل د فعل ولي وي فعل د فعل ولي وجه تسمیه بیانې نو یې کنه چې اصل کې دا فعل نه دا مصدر دی اصل په فعل کې سوي لکه زمه هغه وهل کوي نو دا وهل به فعل دی دا نور هغه دا به فاعل دی او کړي یا کوي به دا به زمانه ده او اصل کې دا فعل چې نه به څه دی مصدر دی زمه هغه سکل کړي نو بدی کې دا فعل اصل کې څه دی مصدر دی دا سکل پوه شو به معنی ها نو دې دا فعل چې ویل شوی دی کنه دا خپل اصل په نوم باندې ویل شوی دی دا خپل اصل په نوم باندې ځکه چې او هغه مصدر دی ځکه مصدر چې نه په اصل کې دا مصدر د فاعل لپاره د فاعل د فعل لپاره د فاعل فعل وي په حقیقت کې اصل کې دا مصدر نه دا د فاعل فعل وي په حقیقت کې پوه شو به دې معنی ها په اصل کې د فعل لپاره د فاعل لپاره فعل دا سوي مصدر وي نو دغه دې ته د اصل نوم ورکړل شوی دی او دې ته ویل تسمیه الفرع باسم الاصل تسمیه الفرع باسم الاصل ګوره مصدر دا اصل دی مصدر سره اصل دی او فعل داغي فرع ده فعل داغي فرع ده نو اسم فعل ته فعل د دې اصل د وجې نه ویل شوی دی
فعل ته فعل د سره وجه نه ویل شوی دی د دې د اصل نه د اصل له وجه نه او اصل یې سره مصدر دی ځکه په اصل کې د فاعل لپاره د فعل مصدر وي حقیقتا پوه شو به معنی ها په حقیقت کې د فاعل لپاره د فعل نه د مصدر وي مصدر نو دغه مصدر ته د مصدر اصل شو مصدر څه شو او فعل څه شو فرع شو نو دې ته تسمیه الفرع باسم الاصل یلګه پوه شو به معنی چې فرع ته د اصل نوم ورکړل دی شوی دی فعل فرع ده مصدر اصل له نو دی فعل ته د فعل د دې د مصدر د وجه نه وي د اصل د وجه نه چې اصل څه شی دی مصدر دی او د دې قسمه مجاز ته ویلېږي تسمیه الفرع باسم الاصل تسمیه الفرع باسم الاصل یلګه پوه شو به معنی ها نو په دې سبق کې موږ څه چل وکړو موږ د فعل تعریف وکول اول د فعل تعریف یو کو د فعل څه تعریف ته کلمه تدل على معنى في نفسها دلاله مقترنه بزمان ذلك المعنى چې دا هغه کلمې ته ولګي چې په خپل معنی باندې بدات خود دلالت کوي او د دریو زمانونو په زمانہ مندلېږي پکې واښو به معنی په وستو سره بیا موږ په لندو الفاظو کې ګور د فعل علامه دوی مې چې مخبر به جوړېدل به صحیح وي دا مخبر د دویم نمبر قد به داخل شوی سین به داخل شوی سوف به داخل شوی په اخر کې به جزم راغلی ماضی او مضارع ته به گردان کیږي امر به وي نهي به وي ضمیر مرفوع متصل بارز به سره راغلی وي تای تانیث ساکنه به په اخر کې راغلی وي نون تاکید به په اخر کې راغلی دا غره اسم علامه دي پوښ د فعل علامه دي او دې ته دا ولي وای نو ور په لندو دوی مې د فعل مخبر به د مخبر به هغه جوړېدل صحیح دي دا د فعل علامه څنګه چې دا مخبر به د عرض وي او حدث وي او عرض نه وي مگر فعل وي پوښوي ویم د قد داخليدل فعل علامه ولیدا د قد زګه قد د دریو مانو د پاره دي د تحقیق د پاره د تقلیل د پاره تقریر د پاره او د تقریب د پاره او د دریو معنی صرف په فعل کې مدلګي سین او سوف د فعل علامه ولیدا زګه سین او سوف د استقبال د پاره دي او استقبال نه مگر زمانه او زمانه په فعل کې مدلګي بیا په سین او سوف کې فرق ده سین استقبال قریب او سوف استقبال بعید د پاره دي بیا جزم د کلمې په اخره کې راتلل د فعل علامه ولیدا زګه چې دا اثر د حرف جازم دی او حرف جازم د داخليږي مگر په فعل باندې بل ماضی او مضارع د گردان کېدل د فعل علامه ولیدا زګه ماضی او مضارع نه مگر زمانه وي او زمانہ په فعل کې مونږ لګيږي امر او نهي د فعل علامه ده ولې زګه چې دا طلب د پر راځي او طلب علامه نه مگر فعل کې مونږ لګيږي بیا په امر او بني کې فرق ده امر د طلب فعل د پر راځي او نه د طرف طلب تر کې فعل د پر راځي بیا ضمیر مرفوع متصل د کلمې په اخره کې راتلل دا فعل علامه ولیدا زګه چې دا ضمیر مرفوع همیشه لپاره د فعل نه مخکې راځي د فعل نه وروسته راځي نو فعل به د سره خامخا وي او ضمیر د تای تانیث راتلل د کلمې په اخره کې دا فعل علامه ذکر چې دا همیشه لپاره د فعل د سره متصل دی د فعل نه جدا نه راځي او نون تاکید کا ثقيله او کا خفيفه ده دا د فعل علامه ذکر چې دا تاکید د مطلوب د پاره طلب نه کولېږي مګر د فعل کولېږي پوښوي بیا موږ دا خبره کړو چې فعل د فعل ولي وای دا د اصل له وجنه ځکه چې اصل لري مصدر دی او په حقیقت کې د فاعل لپاره دا فعل چې دا مصدر وي نو دغه مصدر د وجه د تسمیه الفرع باسم تسمیه الفرع باسم الاصل وای الهغه عبارت ته بیا ما وګوره حد الفعل او تعریف د فعل کلمتون دال کلمه تدل على معنى في نفسها چې دلالت کوي په معنی باندې چې د بذات کې مندلېږي دلالتا مقترنه بزمان ذلك المعنى دا سي دلالت چې یو ځای وي مقترن وي دغه معنی سره په زمانه دغه معنی سره لکه ضرب يضرب او يضرب وعلامته او علامات فعل ايسال اخبار به چې صحیح وي خبر ورکول داغه بدرې سره لا عنه چې نوې خبر ورکول داغه نه صحیح چې خبر یعنی مخبر به په فعل جوړيږي مخبر عنه بنه جوړيږي ودخول قد والسين ودخول قد والسين وسوف او داخل دل قد او د سين او د سوف دا هم فعل علامه دي ولې دغه وجه ویل شوی دي والجزم او د جزم راتل د کلمې په اخره کې دا هم د فعل علامه ده والتصریف الى الماضي والمضارع او گردان کې د ماضي او مضارع د هم د فعل علامه ده ولې نو د ولې وجه ویلي وکونو امرا ونهيا او کېدل له فعل امر او کېدل له کلمې امر او نهي کېدل دا هم د فعل علامه ده ولې واتصال ضمائر البارزه المرفوعه او د کلمې سره ضمیر بارز مرفوع یو ځای کېدل دا هم د فعل علامه ده ولې نو ویلې ضربته ضربتو وتایتانیس او تایتانیس د کلمې په
اخره کې راتل ساکن دا هم د فعل علامه ده لکه ضربت ونون التاکید او دو نونونه د تاکید دا هم د فعل علامه ده ولې نو ویل شي فإن كل هذه خواص الفعل دا ټول خاصیتونه د فعل دي خاصه مروم ویل ما يوجد فيه ولا يوجد في غير او د خاصیت وقت خاصه شامله او غیر شامله ومعنى الاخبار به پلاوله کې چې ایسل اخبار به ذکر شوی نو دې معنی سره ان يكون محكوما به چې دا محکوم به او يسمى فعلا باسم اصله او دې د فعل نوم ویل شوی د دې اصل د وجنه دا باسم يعني د دې اصل د وجنه چې اصل څه شی او هو المصدر چې هغه مصدر ده اصل مصدر ده لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة ځکه مصدر په اصل کې په حقیقت کې د فاعل د فعل په اصل کې مصدر دی لکه پوه شو به دی باندې ها دا تعلیل لري چې دا فعل دی کنه د نوم ورکړل شوی دی د مصدر لکه پوه شو به دی باندې دا پوره دی یاد بشي کنه خټه ټټ یاد کې شابه وړو یو بل سلام